الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزتمن مسلمانان ورونو در رمضان المبارک میاشت چې دا برکتونو د خیراتونو میاشت ده او دا د الله جل شانه خاص میاشت ده الله په میاشتو کې او بسر رالا الحمدلله ثم الحمدلله. د دې مبارکه 13 جمعه هم څه مسائل بیان شوي او هم د دې متعلق عرض کول غواړم. بعضې وختونه داسې دي چې الله جل شانه بنده په هغې کې ځان ته نږدې کول غواړي. مونږ ډېر ناپوه یو او زمونږ رب په مونږ باندې ډېر مهربانه دی. هغه مونږ ځان ته نږدې کول غواړي، په دې کې د الله جل شانه قرب حاصلېږي. او د هغې نږدې کولو مطلب څه دی؟ د الله جل شانه قرب حاصلول دا بندګي ده او د بندګۍ خلاصه ده او د بندګۍ نتیجه ده او بندگی دا الله جل شانه په خپل بنده باندې فرض ده. بیا حضرات اهل علم فرمایي کچری الله پاک په بنده باندې دا بندگی داسې فرض کړی وي چې د طبعی ضروری تقاضو نه علاوه چې څومره د سره وخت په هغې کې یو منټ هم الله جل جلاله دې بنده ته د دنیا د ګټې لپاره نه وی برېښې نو دا ټیک وه. ضروري تقاضې لکه بول و براز خوراک بس چې څنګه روټۍ خوړلی کېدی فوراً بیا د الله عبادت ته ملا وتړه ودرېږه او هر وخت د الله په بندګۍ کې لګیا وي. نو دا د الله جل شانه د طرف نه موږ د پوره کول د دې هم ضروري او فرض ځکه چې موږ څه پیدا کړي وو. لیکن سره د دې الله جل شانه موږ ته ډېر وخت زموږ د دنیا تقاضو نه علاوه هسې سوایي دنیا حاصلولو ګټلو دپاره موږ ته وخت راکړی. خو بعضې وختونه داسې دي چې انسان چې کله خوند واخلي د دنیا، زمیندار د فصل خوند واخلي، مزدور کار د مزدورۍ د اړۍ خوند واخلي، ملازم د تنخواه خوند واخلي، تاجر د تجارت خوند واخلي، نو د دې انسان داسې عجیبه حالت دی چې دی بیا د الله د بندګۍ نه غافل شي. نو الله جل شانه بعضې وختونه داسې مقرر کړي دي چې په هغې کې بیا ځان خامخا فارغې فرض دي. لکه مثلا شپه تېره شوه، آرام دې وکړو، طبي تقاضې پوره شوې، نو د سحر مونځ فرض شو، د سبا راختو نه واخله تر نور راختو پورې، د هغې نه مخکې دا وخت یې د مونځ په دې کې وکړې، نه به یې دې نه مخکې کوې نه به یې دې نه پس کوې. او دا الله جل شانو فرض کړی دی. الله پاک دغه بنده ځان ته نږدې کول غواړي، قرب.
دا حدیث مبارک کی دی چې بنده کله فرض کوي نو الله جل شانه ته داسې نږدې کیږي چې په بل یو عمل سره داسې نه نږدې کیږي، دا الله قرب حاصلي. او چې کله دی بیا نفل کوي نو بیا د ده په قرب کې نور ترقی راځي، خو ډیر زیات قرب په فرایضو سره حاصلي. بعضی زنانه، بعضی کمزوری سوچ والا نارینا، هغه چرته د یو نفل مس فضیلت ووري نو بیا هغه کوي او فرض ته نه پاتې کیږي. مثلا چا د صلات تسبیح فضیلت بیان کو نو دا زنانه بیا داسې کوشش کوي چې دا مز مو کې او د فرض مز اهمیت دا غي د نظر نه لري شي. بس د عمرې فضیلت په ذهن کې کېناستو یا د الله د کور لیدو چې د الله کور لیدل ډیر لوی سعادت دی، نو د عمرې د پاسه عمره کوي خو مز نه کوي، ځکه چې مز هر وخت دی، هغه په ورځ کې 15 ځله دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل جلاله دا بنده ځان ته نږدې کول غواړي او د خدای مونږ ته او خلکو ته هیڅ ضرورت نشته. لکه ته په دنیا کې چا سره مینه کوې نو تا هغه سره ته ضرورت دی، هغه هلک ته مضبوط تکړه ته وایې چې زما خدمت وکړي، هغه یو افسر دی بابو دی ته وایې چې زما کار روان کړي، مینه به په دې وجه کې. الله جل شانه په بنده باندې ویړیا فضل دی، بس ویړیا بغیر د څه ضرورته، بغیر د څه حاجته الله جل شانه په بنده باندې فضل کوي. نو ځان ته یې نږدې کول غواړي او د الله قرب چې حاصل شي. یو ځل یو پیغمبر په لار تېرېدو، بعضې وایي موسی علیه السلام، د هغه په زمانه کې بعضې فلاسفه وو، هغه ته تپوس وکړو، یو سوال درنه کوم، وایي چې کله د دې دنیا مالک او خالق هغه رامي وي، غشي ویشتونکی، او انسان په نښه وي، او دا ونې چې څومره دي دا ټول غشي جوړ شي، او لینده آسمان وي، د اسمان چې کوم طرف ته بنده ځي نو د اسمان داسې لکه د چترۍ ونې لمنې د ځمکې سره لګي، نو چې دا پسې په اسمان لینده دی چې کوم ځای کې غشی شي په لینده کې، او د دنیا د ونې ټولې غشي شي، او ویشتونکی د دې کائناتو مالک او خالق او انسان په نښه نه د بچ کېدو صورت څه دی؟ نو پیغمبر جواب ورکړو د بچ کېدو صورت دا دی چې څوک غشي ولي د هغه په غېږه کې سر کېده، لینده کې خو راښکل وي، لینده دا نه ده د ماشومانو سره چې کوم غولیل دی، دې داسې خلکو لینده نه، لینده کمان دلته پرته ده، لینده غټ شی دی، په هغې کې غشی کېږي نو دا مضبوطو لاسو باندې هغه راښکی شي او دا لاس د یو بل نه ډېر لرې شي، نو په لیندې سره نږدې سړی نه شي ویشتی چې کوم ستا جولۍ کې چا سر ایښی دی هغه پرې نه لګي، په لیندې سره چې تا نه فاصله کې وي هغه کس لګي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د بچ کېدو صورت دا دی چې د ویشتونکي په جولۍ کې سر کېږدي نو بیا محفوظ شي. دا مې صرف دومره پوهولی چې د الله جل شانه د قرب مطلب څه دی. د الله قرب چې چاته حاصل شو نو د دنیا او د آخر ګټې ټولې حاصل شي، او د الله قرب چې چاته حاصل شو نو د دنیا او د آخر د ټولو مصیبتونو او عذابونو نه سړی بچ شي. نو الله جل شانه بعضې خاص وختونه مقرر کړي د خپل قرب د حصول لپاره چې ته په هغې کې د الله قرب حاصلول شي. دا د خدای پاک وړیا فضل دی، د سهار مزدې لپاره فرض کړی دا خاص وخت دی، د سبا راختونه واخله تر نور راختو پورې. بد قسمت ای چې دی وخت کې هم دی رستو پاتې شي او هغه داسې چې دی د سهار مصطفی نسی. بیا د سهار نه واخله د مز نه پس ته د دنیا کار وکړه، څومره اوږد وخت یې درکړی ماسپښینه پورې،
دا نیمه ورځ شوه پوره. په دې نیمه ورځ کې چې ته څه کې هغه کوه. بیا د ماسپښین وخت چې څنګه زوال داخل شو، اوس بیا د دنیا کار پرېږده او الله ته راشه. دا خاص وخت دی. دویم د زوال نه واخله تر د احنافو به نږدې مثلینو پورې دا ماسپښین وخت دی، په دې کې د ماسپښین مونځ کولی شي، خو خاص وخت دی. د دې نه مخکې او وروستو نه. بیا د هغې نه پس دویم فارغ وخت هغه د ماسپښین او مازدیګر تر منځ دی وکړو، بیا مازدیګر وروستو بیا مازدیګر شي. چې د مازدیګر وخت داخل شو مثلینو نه پس دې منځ کې هم ته د دنیا سره روزګار کولی شي. بیا د الله جل شانه د قرب او الله ته د راجع کېدو وخت دی خاص، چې د الله پاک قرب پکې حاصلېږي. فرض مونځ دی مازدیګر، بیا ورپسې ماښام دی، بیا ماسخوتن دی. دا خاص وختونه دي چې الله جل شانه بنده نږدې کول غواړي. دلته خو چې یو سړی تا ته ووایي چې ته فلانکي بادشاه غوستی، فلانکي افسر غوستی، د هغه په لاس کې دومره کار دی او تا باندې هغه خاص مهرباني کوي، نو کوم قسم ته خوشحالۍ وي او تیارې وي او څه قسم ته تلل وي. لیکن د مسلمان په الله جل شانه باندې ایمان دی او بیا د هغې نه غفلت، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دی، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه غافله، په قرآن کریم باندې ایمان دی، بیا قرآن پاک کې چې الله جل شانه فرمایي د هغې نه ناخبر. نو عرض مې دا کولو چې دا خاص وختونه دي. په هفته کې یو خاص ورځ، په ورځو کې خاص ورځ الله جل شانه مقرر کړي ده د خپل قرب دپاره، هغه بیا بیله ده. په هفته کې هغه د جمعې ورځ ده. د جمعې ورځ دا الله جل شانه دا د خپل خاص عبادت دپاره خاص کړي ده. دغه وجه ده چې صحابه کرامو به د جمعې تیارې هغه د زیارت د ورځې نه، جمعرات د ورځې نه شروع، د جمعې تیارې به د جمعرات د ورځې نه شروع. او په احادیثو کې د هغه کس تعریف راغلی دی چې چا د جمعې تیارې د زیارت د ورځې نه شروع کو، جمعرات نه، چې سبا جمعه ده او سبا د جمعې مونځ ماته کول، دا خوش قسمت انسان دی او دا ذاکر انسان دی. دا کس غافل نه دی او دا کس دا چې د جمعې ورته پته نه چې سبا ورځ د څه ده، د جمعې ده، ناڅاپه خبر شو د جمعې د مونځ نه لږ مخکې او نن خو ورځ د جمعې ده. دا بدقسمته انسان. صحابه کرامو به د جمعې د ورځې دپاره د زیارت نه تیارې شروع، یوه جوړه کپړه به و بدن باندې، بیا به هغه کوزه کلنګ به ووالو، بیا به هغه جامې ووینځلې، هغه چې به اوچې شوې بیا به د جمعې مونځ ته اچولې. بیا سر سنت د بدن نه سیوا ویښته چې د کوم لرې کولو الله جل شانه امر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو کې دي، هغه به ځان به صفا کو. هر هفته ځان صفا کول، سیوا ویښته غشتل د ترخونو د نوم نه لاندې دا مستحب دي. بیا که د دې نه ډېر وي نو 15 ورځو کې یو ځل واله، بیا په میاشت کې 40 ورځو کې یو ځل غشتل دا واجب دي. که 40 ورځو نه د چا دا ویښته پاتې شول او د وانه غشتل نو دا ګناهګار دی، ترک د واجبو دی. نن سبا ټوله دنیا نمایشي شوه، په ګیره باندې په زنه باندې د ګیرې یو تار ویښته یا چې تر اوچت شوی هغه نه پرېږدي، روزانه نوی نوی شی و، او چې کله مړ شي لاندې د حالت وکتې شي نو هغه بیا ناقابل برداشت، بیا سړی ویلی نشي. نو د جمعې د ورځې دا تیارې به صحابو، سهار نه د جمعې مونځ پورې به کاروبار نو، دا به چوټي وه. اوس د طاغوت او د سرکش د یهود و نصاراو سازش د اسلام خلاف دا دی چې د مسلمانانو ایمان کومو خبرو سره مضبوطیږي چې هغې کې دی رستو شي، چې ایمان یې کمزوری شي. نو د سهار نه تر مونځه پورې د جمعې ورځ کې ټول هر څه چالو دي، ملازم ملازمت ته تللی دی، هر یو کس په خپل خپل کار لګي، الا ماشاء الله بعضې خوش قسمته دي چې د هغې چوټي د هغې په واک کې د هغې چوټي کوي.
یا دکاندار دی خو هغه وایي چې نه د جمعې په ورځ نه. بیا چې کله د جمعې مونځ وشي نو بیا د هغې نه پس کوه چې څه کې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي او دلته د جمعې نه پس بیا نه خلاصېږي سودا، بیا بند دی، ځکه چې اوس وخت د خوراک سکاک دی، د فضولیاتو دی، د تماشو دی، نو هغه ټایم کې بیا دکانونه بند، مارکیټ بند، اوزګار. دا الټه ده بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د صحابو د طرز زندگی خلاف عمل دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے، دینا مراد د جمعې مونځ دی، دا سورۃ الجمعہ کی دا آیت. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور حلال رزق تلاش کرو. فضل اللہ مفسرین وی دینا مراد حلال رزق تے مال لے. خدای پاک دا سے پابندی پتا نه ده لګولی چې نه دنیا ته بلاس کېنا غني زما د دایرې نه ووته، نه هغه وی ګټه حلال رزق وګټه، دا د انسان حاجت ته ضرورت ته. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. مونږ ته زمونږ اساتذه وی د دې آیت کریمه په تفسیر کې چې بعضې خلک د جمعې د مونځ نه پس بیا ځای په ځای جوپې جوړي شي، د کلو کې په محلو کې په ښار کې په کلو کې خصوصا جوپې جوړي شي، خبرې کوي فضول، جماعت سره ناستی، په لاره کې ناستی، بیا خبرو کې بعضې خلک دوه کسان تو مې شروع شي، جګړه شروع شي، یو بل ته کنځلې او بیا پکې لاس مولي. دا ولې؟ ځکه چې دا د قرآن پاک د آیت کریمه خلاف ورزی ده. الله پاک فرمای فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، زمکه کې خواره شي. تا لکه پټی کې د سکار دی ته پټی ته لاړ شه، ستا دکان کې سکار دی دکان کې ته دکان ته لاړ شه، ته د ستا یو کور دی ستا بل کور دی، هر یو خپل خپل کور ته لاړ شي که کار مني، خو خواره شي. ځکه چې اوس کله یو ځای پاتې کېږئ نو د شیطان در باندې هغه اجر و ثواب سود نه دی چې تا د جمعې په وجه باندې کوم ګټلی دی، هغه راته خرابوي ولې تاړئ. لکه څنګه چې د رمضان میاشت کې مسلمان څومره اجر و ثواب ګټلی دی، نو د اختر د ورځې نه شیطان شروع شي په داسې ګناهونو کې مبتلا کی چې هغه اجر هغه ثواب ټول د باطل شي لتاړ شي. داسې کارونه، داسې حرکتونه، داسې خبرې نوجوانان هغه کې داسې د دنیا ولیبې چې هغه د رمضان عبادات هغه ټول ضایع لاړ. شیطان په دې خوشحالي هغه ډېر زور لګوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د جمعې ورځ دا بیا خاص ورځ ده، دا د الله د قرب ورځ ده د عبادات. ځکه تاسو د جمعې باب وګورئ، د احادیثو په کتابونو کې مستقل باب دی د جمعې، او د جمعې احکام، د هغې فضایل، د هغې مسائل ځان ته بیل دي. د جمعې په ورځ باندې به غسل کې، د جمعې په ورځ به صفا کپړې چې ستا په جوړو کې بهترینه جوړئ، د جمعې په ورځ باندې به خوشبویي اهتمام کې، د جمعې په ورځ باندې به مسواک خصوصا اهتمام سره کې، د ټولې خبرې اداره جمعې تیارې. او د جمعې په ورځ باندې به هغه واړه جماعتونه چې محله په محله جماعت دی هغه پرېږدې، داسې جماعت ته به راځي چې په هغې کې د دې ټولو محلو د جماعتونو خلک ځایږي. دا د خلکو یو نوی رواج جوړ شوی دی. علماو وایي چې کوم ځای کې د جمعې مونځ فرض دی نو هلته کې جماعتونو کې کېږي وړو کې، لیکن دا صورت ټیک نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جماعتونه ډیرو، صرف مسجد نبوي نو، مختلف جماعتونه، په هغې کې به صحابه مونځونه کول، هر مونځ ته به راتلی نه شول. نو او د جمعې مونځ چې به کله شو نو بیا به ټول د جمعې مونځ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راتلل، هلته به یې کول. دغسې د صحابو په دور کې وه. دې ته وایي جامع مسجد، وہ مسجد جس میں تمام مساجد کے لوگ آ کر جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لیں. دا د جمعې اهتمام دی. نو عرض مې دا کولو چې الله جل شانه په هفته کې په ورځو کې یو خاص ورځ د جمعې مقرر کړي د خپل قرب دپاره، او الله جل شانه دومره خوشحالي، دومره د سرور اظهار کوي، انعامات ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو کس د جمعې مونځ ته جامع مسجد ته
په اول ساعت کې رالو، اول غړی کې رالو. دې کې د علماو مختلف اقوال دي چې اول غړی نه مراد څه شي. اول ساعت کې رالو نو هغه داسې دی لکه چې هغه اوښ د الله په نوم باندې قرباني کو، دومره اجر و ثواب هغه ته دغسې ویړیا ورکوي د مونځ نه علاوه خدای پاک. او دا د اوښ د قرباني کولو اجر الله سره څه دی؟ اوښ مونږ پیژنو خو اجر نه پیژنو چې اجر څه دی، هغه خدای ته پته ده. او چې کله په دویم ساعت کې څوک رالو، دلته بعضې خوش قسمته کسان وي چې هغه وختي لس نیم بجې د راتلو کوشش کوي. دا ډیر سعادتمن کس وي چې د جمعې په خوشحالۍ کې دی وختي مستراشي تلاوت وکړي، سورې کهف ووایي، که د نفلو موقع ملاو شم نفل وکړي، صلات تسبیح موقع ملاو شه هغه مونځ وکړي. بیا دویم د هغه مثال داسې دی لکه غوا چې قرباني کړي. بیا دریم ساعت کې چې رالو د هغه مثال داسې دی لکه ګډه بیزه چې قرباني کړي. بیا څلورم ساعت کې چې رالو د هغه مثال داسې دی لکه چرګه چې د الله په نوم ورکړي. بیا پنځم ساعت کې چې رالو د هغه مثال داسې دی لکه د چرګې هګۍ چې د الله په نوم صدقه کړي. ځکه چې دی ناوخته راغلی دا اجر کمیږي ورو. او بیا چې کله د امام خطبه شروع شي دا ساعتونه 15 واړه امام خطبې پورې دي. بعضې حضرات علما وایي چې دا د زوال نه پس دي، او بعضې حضرات وایي چې نه دا د سحر د مونځ نه پس دي، او یو قول لام دی چې د نور راختو نه پس دي، او یو قول لام دی چې کله د خلکو راتګ شروع شي. مثلا دلته کې لس نیم بجې خلک چې کوم سړی ړومبی راغلی دی د هغه وخت نه واله تر امام چې خطبه شروع کوي دې ټیمه پورې دا وختونه په 5 کې تقسیم کا، 5 کې تقسیم کا. نو اوس یو ساعت څومره جوړیږي، هغه مختلف جوړیږي. نو بیا چې کله خطبه امام شروع کړي نو دغه وخت کې دا سیوایي انعام دا بند شي او رجسټر بند شي. اوس چې څوک راځي نو اوس دا انعام کې نه شریکي، د جمعې مونځ شو لیکن د لویو سعادتونو نه محروم شو. عرض مې دا کولو چې الله جل شانه د خپل قرب دپاره مسلمانانو دپاره په ورځو کې یو ورځ خاص کړي د هغه د جمعې ده. په میاشتو کې یو میاشت خاص کړي ده چې هغه د رمضان میاشت. دا الله جل شانه خپله خوښه ده، د هغه مشیت دی او د هغه هر یو کار د حکمتونو د لاندې به حکمتونو نه ډک. په میاشتو کې د قرب میاشت هغه د رمضان ده، ځکه دې ته شهر الله د الله میاشت، ټولې میاشتې د الله دي، لیکن دلته نسبت د الله میاشت هغه په دې لحاظ سره دی چې دې کې خاص د خپل د دنیا کارونه پرېږده چې څه دې ګټلي هغه خوره په بله مخوروه، او دې میاشت کې صرف او صرف د الله عبادت ته ځان فارغ کړه. ضروري کار دی هغه وکړه. بیا راشه بیت الله د الله کور خانه کعبه هغې ته ځکه وایي چې دا د ټولو جماعتونو مرکز دی، د ټولو جماعتونو مرکز دی. الله جل شانه ته نسبت د شرافت دی، د نجابت دی، د کرامت دی. دا دومره معزز او مشرف کور دی چې الله ته نسبت دی، ځکه دلته د بل چا استوګنه نشته دی. الله جل شانه ته هم د استوګنې ضرورت نشته، لیکن نسبت یې الله ته دی ځکه چې مونږ مونځ کوو نو چېرته خو مخ کوو، نو الله پاک فرمایي دا زما کور دی، دې ته مخ کوئ. فولوا وجوهکم شطره، تاسو خانه کعبې طرف ته مخ. دا الله جل شانه دغسې ورځ دغسې ځایونه دا د الله جل شانه شاعر دي، خاص ځایونه دي. صفا مروه دا شاعر الله دي، عرفات شاعر الله کې دی، اذان دا د الله جل شانه د دین نښې دي، نښه ده، خاص نسبت دی. دغسې جماعتونه دا بیوت الله دي، دا الله کورونه دي. په دې لحاظ سره چې په دې کې صرف او صرف د الله عبادت کی، د الله د راضي کولو کوشش کی. نو کوم سړی چې په جماعت کې ناست دی او هغه د دنیا خبرې کوي، خلک په مونځ ولاړ دی، څوک سنت کوي، څوک نفل کوي، څوک تلاوت کوي، دا 2 کسان لګیا دي. داسې بیماری کې مبتلا دی غریب چې د کور نه را روان شي چې جماعت ته رارسېدو نو شیطان د مختلفې خبرې یادي، او چې کله د جمع مونځ وکړو نو شیطان ته هغه نیکي ټوله سنډي، نو په جماعت کې د خبرې اترې شروع کړي، او چې په جماعت کې ناست نه بیا هم نه صبرېږي. الحمدلله د دې د جماعت ترتیب
هغه جدا دی. دا د الله پاک وړیا فضل دی، دا د چا کمال نه دی چې ستاسو عبادات په عبادات باندې محفوظ پاتې شي. ځکه قلبي سکون هم چې نوې کس راشي هغه ته محسوسي. نو عرض مې دا کولو چې په میاشتو کې یو مبارکه میاشت الله جل شانه چې ځان دپاره ګرځولي ده، هغه د رمضان مبارکه میاشت. رمضان د ټول الله جل شانه ته کول غواړي، او هغه 11 میاشتې چې سړی د دنیا په کارونو کې لګیاو هغه اوس فارغ یا بالکل پرېږده. که بالکل نشه پرېښوی، کم از کم خپل مصروفیات د دنیا ډېر راغونډ که کمې او دې میاشتې ته په دې کې عباداتو ته ځان ورک الله جل شانه ته. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک هم دغه غواړي چې ته عبادات په دې میاشت کې ډېر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي او صحابه کرام وایي چې د رمضان د شروع کېدو نه یو ورځ مخکې د الله رسول الله حدیث بیان کو. حدیث کتابونو کې درد دی، فضایلو کې هم درد دی، طویل حدیث دی. په هغې کې دا راځي چې دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو فرض د او یو فرض برابر اجر دی او یو نفل د فرض برابر اجر دی. دا ترغیب او دا انعام د دې دپاره دی چې ته حاصل کړه د اجرونه. 2 رکعاته نفل کول دا نفل دی، اجر د دې د جمعې په ورځ د رمضان کې د فرض برابر شي او د فرض اجر ډیر زیات دی. په دې باندې موږ په دنیا کې نه پوهیږو، لیکن مثال سره وضاحت کېدی شي. عموما دا مثال ما مخکې ورکړی، لکه یو طرف ته زر وي او بل طرف ته اوسپنه وي. نو اوسپنه په ټنونو یو تولې زر پسې نه رسي او ایله به چې ته یو توله ته جوړه شي او دا یو توله زر وي. او نفل الله جل شانو د فرض مساوي کوي، یعنی ستا اوسپنه قبلی په زرو باندې، ستا اوسپنه په زرو باندې قبلی د رمضان په میاشت. او دا څومره لویه محرومتیا ده چې سړی په دې میاشت کې هم د اعمالو نه پاتې شي. او یو فرض په اویاو باندې بعضې خلک د دې نه غلط استدلال وکړي. هغه وایي چې د رمضان میاشت ده او راشه رستۍ جمعه د جمعة الوداع او په دې کې قضا مزونه 15 وکړه، دا څومره ژوند کې 15 مزونه صرف وکړه نو دا ټول به دې راوګرځي. داسې نه ده، بلکې دا اجر و ثواب دی. اجر و ثواب جدا شی دی. ستا د دنیا فریضه هغه تانه نه ګوزېږي، د هغې به نه په ورځ د قیامت تپوس کېږي. نو د رمضان مبارک دا میاشت د الله جل شانو د خپل ځان دپاره خاص کړي ده. په دې کې د الله جل شانو عبادات کو. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمولات سو د رمضان نه 2 میاشتې مخکې به د الله رسول چې د رجب میاشت ولیده بیا به فرمایل اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا الله مونږ ته په رجب کې او په شعبان کې برکتونه واچې، دا دواړه میاشتې راته مبارک کې او رمضان ته مو ورسې. رمضان کې خو تا برکتونه مخکې نه اچولي دي، هغې ته مو ورسې. حضرات اهل علم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د اوږدېدو دپاره داسې دعا نه ده کړې لکه څنګه چې د رمضان ته د رسېدو دعا کړي. دې سره هم ژوند اوږدېږي چې یو د زبرګې میاشت د رجب میاشت ته ووینې او هغه رجب هم پاتې ده، شعبان هم پاتې ده، هغې پسې رمضان دی. نو دا 2 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه نه د خپل ژوند د طول حیات دعا غوښتې ده چې یا الله د ژوند مې دومره اوږد کړي چې رمضان ته ورسي، چې کله به د رجب میاشت ولیده. او دې نه دام حضرات علما وایي چې که یو سړی د نیک عمل لپاره د ژوند اوږدېدو دعا غواړي نو غوښتی شي یا الله ته مې ژوند اوږد کړي د نیک عمل لپاره، د ښه کار لپاره، ستا په لاره کې د جهاد کولو لپاره، ستا په لاره کې د مال خرج کولو لپاره، تا لپاره د شپې ودرېدو لپاره چې د شپې تا ته قیام کوم ودرېږم، دې کار کولو لپاره، دې لپاره نیک اعمال سړی یاد کړي نو دا دعا غوښتی شي. هسې د طول حیات دپاره دعا کول زمونږ خو رواج دا دی ژوند دې ډېر شه. زنانه چې دغه کوي دعا کوي ژوند دې ډېر شه، نو دا نه وایي چې ژوند دې د کومې خبرې دپاره ډېر شه. که چېرې دغه وخت کې دا سړی په فسق و فجور کې لګوي او ژوند دې ډېر شه دعا دې ورته وکړه نو ګناهګار شوې. ځکه د دې مطلب دا دی چې دا عمل لپاره دې ژوند ډېر شه، او که ته ورسره شرط ولګوې چې د نیک عمل لپاره خدای ژوند درکړي نو ډېره ښه خبره.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان په میاشت کې 2 میاشتې مخکې دا دعا شروع او بیا د هغې نه پس چې به کله د رمضان میاشت راله بیا به نور اهتمام. حضرات امهات المؤمنین وی چې د غیر رمضان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو ساعت د الله د عبادت نه بغیر نه تیریدو. چاته چې به خبرې کولې نو د تبلیغ دا د رسالت ادایګي وه، دا هغه فرض منصبي ادا کولو چې کومه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړې وه. د هغې خو یو ساعت یو خبره هغه ټول دین و آخرت. لیکن عبادات په 2 قسمه دي. دا خو هم عبادت دی چې ته په دکان باندې ناست دی او د څومره روپو شی چې دی ته د هغې نه 2 روپۍ کم ګاګ ته ورکې خرڅې، ښه خبره ده. ته په هغې کې صدق د رښتیا او معامله کې، دا د الله بندګي ده. ته کوټ نه کې کوټه شی نه ورکې، دا د الله جل شانه بندګي ده. ته احتکار او ذخیره اندوزی نه کې، دا د الله جل شانه په دین عمل کول دي. لیکن دا براه راست د الله عبادت نه دی بلکې بالواسطه دی. دا د الله جل شانه بندګي ده. لیکن آغا نه د کوم دپاره چې انسان پیدا شوی دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان او بدپریان دا دواړه د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. هغې نه مراد هغه عبادات دي چې هغه مونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی، هغه تلاوت د کلام پاک دی، هغه ذکر الله دی. دا دي هغه دغسې پټ صدقه ورکول دي. دا براه راست د الله جل شانه عبادت. موس کې چې ودرېږې نو ستا په موس کې بل یو مقصد نه، صرف خپل رب راضي کول. تلاوت د قرآن پاک چې کې نو دغه وخت کې ستا مقصد د خپل رب کلام ویل دي چې هغه رانه راضي شي. کله چې بنده تلاوت کوي نو الله جل شانه اوري. خصوصا د سحر په وخت کې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان قرآن الفجر کان مشهودا، صبح کی تلاوت اس کو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ای تشهده الملائکہ، دیتا فرښتې حاضری. دا دومره د الله جل شانه خوښ دی. د دې وجنه د سحر په موس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږده سورتونه تلاوت کول، خو دومره چې خلک پې تنګ نشي. اوس هم دا حکم دی مسنون تلاوت تیواله مفصل پکار دی. نو بهرحال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمای فاذا فرغت فانصب. سره د دې چې الله جل شانه د خپل پیغمبر دا د خلکو د بار نمونه راستولی و او دا غي یو ادا یو حرکت هغه دینو د الله د بار او آخرت د بار. لیکن دا غي نه علاوه الله پاک فرمای فاذا فرغت فانصب، چې کله ته اوزګار شي بیا ځان ستړی کړه. و الى ربك فرغب، او الله جل شانه طرف ته راغب شه، خدای طرف ته راټیټ شه. فاذا فرغت فانصب، دا الله رسول خو د دنیا تجارتونه نو شه دا غي نه اوزګار شي. مونږ د پاره یو سړی ووایي چې کله زمینداري نه اوزګار شي، کله دکانداري نه اوزګار شي، کله ملازمت نه اوزګار شي، کله د دې دنیايي کارونه اوزګار شي. دا الله رسول ټول کار د الله د پاره، لیکن اغا بالواسطه عبادت بلا واسطه نه. او بیا فنصب کې اوس بلا واسطه عبادت کې چې نیخ پنیغه د الله عبادت ته پاغه کې ځان ستړی کا. نیخ پنیغه عبادت د الله جل شانه مزدي. چې کله د آیات نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دومره اوږد قیام کولو، په نفلو کې به دومره اوږد قیام کولو ځان ته چې د خپې مبارک به وکړسي. تورمت قدما، آپ صلی الله علیه وسلم کې قدم مبارک سوج جاتے، د خپې مبارک به وپړسي. او دا الکیږي چې سړی په موس کې ولاړم اوږد وي او حرکت هم نه کوي، اخوا دی خوا نه اخوا دی خوا نه. داسې نه چې ټول رس که سړی په ډیوټۍ باندې ودرې نو هغه نیغ ولاړ دی، خو چې کله مشي نو کله په یو خوا او کله په بله خوا، بیا په یو منټ کې هم دی ستړی کېږي په قیام باندې. هغه نیغ په نیغه نشي کولی، یا یو طرف ته کوږ دی، نه الله جل شانه ته نیغ ودرېږي. د ستړی کېږي سړی اله او په خپو باندې ورم او پړسوب اله راځي چې کله سړی ولاړ وي او حرکت پکې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کو، داسې به په دې انداز سره کول او دا خپې به داسې راوپړسېدې چې صحابه کرام چې کوم به ورسره خوا کیو، لکه حضرات خلفا او د کور بنیان لکه امهات المؤمنین رضوان الله علیهم اجمعین، هغوی به پې د رحم رالو، ترس به پې رالو، به چې یا رسول الله تاسو ته خو الله جل شانه وړاندې رسو ټول ګناهونه معاف کړي دي،
نو دومره تکلیف ولې پورته کې؟ بیا به فرمایل افلا اکون عبدا شکورا، زه د الله جل شانه شکور بنده جوړ نشم؟ شاکر نه، شکور. شکور د مبالغې صیغه ده. د دې مطلب دا دی چې ما ته د مزد او درېدو توفیق راکړو، دا هم د الله نعمت دی، او په هر نعمت د الله شکر ادا کول واجب دی، و به هر نعمت شکری واجب. نو اوس دغه ټایم کې ما ته د دې شکر ادا کول دی، نو د هغې د شکر ادا کولو طریقه هم دا ده چې په ژبه هم د الله شکر ادا کوي، بیا نور مزید خدای ته عبادت بیا سړی په یو دغه باندې ودرېږي نه. دغه وجه چې د تقوا او د الله د قرب یو معیار نشته دی چې هغې ته ورسېږي نو بس تا ته آخري حد حاصل شو. نه، په دې کې چې څومره مخکې ځې تللی شي. هسې خو یو مارغه چې الوځي نو د هغه یو حد دی، او یا یو جهاز الوځي نو د هغه یو حد دی، لیکن د انسان د تقوا د هغه د الله جل شانه د قرب یو معیار نشته دی چې هغې ځای ته ورسېږي نو بس د هغې نه مخکې بیا نور څه نشته. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رمضان کې د رمضان نه علاوه به الله جل شانه طرف ته بیا به نور مصروفیات سره د دې چې نور مصروفیات هم دینو، لیکن هغه به کم کړي. بیا به د قرآن پاک تلاوت. نو یو خو روژه ده، روژه په رمضان کې، رمضان د میاشتې نوم دی، او په رمضان کې اهم عبادت فرض روژه ده. د فرض دی روژې نیول، د روژو احترام هم ضروری دی، فرض دی، یاد ساتي. دا زمونږ ملک دی چې په دې کې هر څوک هر ګن پکې پاتې کېږي. که یو سیک په دکان کې ولاړی، هغه د رمضان په میاشت کې خوراک کوي، نو څوک په باندې پروا نه ساتي کوي. دا د حکومت فرض دی چې یو کافر هغه ذمي دی، ټیک ته په دې ملک کې پاتې کېږي، هغه یهودي دی، هغه پیرنګی دی، هغه هر څه چې دی، خدای به هم د روژې د رمضان د تقدس خیال ساتي، او هغه داسې چې دی به د مسلمانانو په وړاندې ښکاره او جاری باری خوراک نه کوي. بلکې دلته موردلی بعض ځایونو کې الحمدلله زمونږ په دې علاقه کې ټول مسلمانان روژې نیسي. بعض بدقسمته داسې شته دی چې هغه د رمضان د احترام هم خیال نه وي مسلمان. نو تقدس د دې میاشتې فرض دی، ځکه هغه زنانه چې کومه خوراک سکاک نه کوي، د روژې نه نیسي، هغې ته د خوراک سکاک اجازت شته. لکه د هغې ماهواري ده، نفاس دی، هغه به هم د کور د نورو افرادو په مخ کې خوراک سکاک نه کوي، ډډې ته پټ به کوي. هغې ته خو د خوراک سکاک اجازت شته، لیکن هغې ته دا اجازت نشته دی چې هغه د رمضان حرمت او د هغې د تقدس خیال نه ساتي. او د رمضان حرمت احترام او د هغې تقدس دا دی چې جاری د خلکو په وړاندې به خوراک سکاک نه کوي، د ماشومانو په مخ کې به هم نه کوي. په داسې طریقې سره به کوي چې پټ چې څه شی د زړه ته کېږي. ځکه چې زمونږ ماشومان د مسلمانانو هغه د بچپن نه د هغې ذهن اسلامي او مذهبي جوړول غواړي. نو چې په کور کې مور خوراک کوي او لوري وینو، نو هغې د روژې اهمیت په ذهن کې نه کینی. هغې ته څه پته ده چې دا ولې خوراک کوي. د مونځ په وخت کې د بچو ذهن د مونځ جوړول غواړي، د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د بچو ذهن تلاوت جوړول غواړي. پړدا په کور کوټه کې دننه نه کېږي، لیکن د خپلو بچو په مخ کې بې پړګیري دا نه دي کول پکار، ځکه چې ماشومانو کې بې حیاګیري راشي، د هغې ذهن ته به بې پړګیري پروزي، د پردې اهتمام به هغه نه کوي. زمون په کورونو کې دغه کېږي، او دغه اور د معصیت په شکل کې د بچو ذهن ته پروزي، او د مور او پلار خوري. په ورځ د قیامت به د دې مور او پلار نه تپوس کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د بچو د تربیت په باره کې فرمایي، مروا صبیانکم بالصلاة اذا كانوا ابناء 7 واضربوهم عليها اذا كانوا ابناء 10. اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پر ان کی پٹائی کرو. چې کله لسو کالو شي بیا داسې لګ لګ واها چې مونځ دې ولې نه دی کړی. د دې به ذهن خپله نه جوړېږي، ته به یې جوړې. چې کله په کور کې دینداري ده، نو هغه ماشوم چې خبرې لا نشي کولی، هغه به دا سترګو باندې په دې غوږونو باندې دا اوازونه، په سترګو باندې دا نقوش، دا مست ولاړ دی په مصله، دا قیام کې دی، دا رکوع کې دی کینی، دې نه د هغه ذهن سازي کېږي. او چې کله د کور ماحول خرابي، بیا دا بچی چې کله د لیکنے پڑھنے شو،
سکول ته داخله شو نن سبا خدا سي سکول نه راوتی دي چې څنګه د مور نه د پيو نه خلاص شي نو په سکول کې داخلي نو چې حالت لاړ شي نو حالت خو دینی ذهن څوک نه جوړي او ستا په کور کې چې کوم دینو بنیادی د مور او پلار دینی ذهن نه دی جوړ کړي نو چې غل وشي دا غب دین مسائل ذهن نه یره دا خو زما ذهن نه مانی چې دا سود څنګه حرام دی د دې وجه دا چې دا غي د حرمت تذکری په کور کې نه کی یره دا خو ګران خبره ده چې سهار نه تر ماسوتانه پورې موز داسې راهنمایان نن سبا اوس پیدا شوي دي چې دا غي تایید کوي چې نه د موز هر وخت د موز خبري دا په انساني شکل کې ستاد رهبر او د خیرخوا په شکل کې د شیطان مرګري دي تا د موز نه لري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې عبد الله ابن عباس سے بھائی بخاری کی حدیث دی چې دا الله رسول به سخاوت اسم ډیر کول سخاوت مشهور دی د خاتم تائی دا سے سخاوت نو خاتم تائی کسی مشهوری دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی سخاوت د خاتم تائی نو باغی که واضح فرد دی چرته که موقر علی خبری بیان دا الله رسول په رمضان کې نورم سخاوت شروع نور بهم سخاوت زیات کو قرآن کریم هغه خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د وحی په ذریعہ الله جل شانو په نازل کړو لیکن د الله رسول په خپل د رمضان په میاش کې د تلاوت اهتمام کولو او لکه څنګه چې اوس حافظان یو بل ته قرآن اړي ته زما وره زستا وره د صورت ته زما وره او زبیا تو تلاوت کو زبې اورم چې پوښي چې غلطاوي پکې روباسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم به جبرئیل سره دور کولو په رمضان کې یو ځل خپل تلاوت جدا او جبرئیل سره به دور او چې په کوم کال وفات کېدو ربیع الاول کې نو په غتیر رمضان کې 2 ځله دور کړو مبارک مز اهتمام ډیر زیات شو او چې څنګه به رمضان شروع شو د نور کله نو مز ډیر شو بیا چې بسمر رمضان په مخ کې تلو بیا رستي اشاره کې خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم شد میزره و ازار بند املا به حق لک او تړلا او بیا ډیر زیات ولا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غي ټول ژوند دین او دینو قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دې لحاظ سره نور دی چې معاشره کې جهالت او شرک او کفر او رسومات او بدعات او تیاری وچ کله د الله رسول راړو نو غار سره ناش جائز بل شو ناجائز بل شو حق بل شو باطل بل شو روا بل شو ناروا بل شو مشروع بل شو غیر مشروع بل شو حلال بل شو حرام بل شو خلکو ته پته ولګیدا دغه قرآنای چې تا د مار او د پړی د سیلۍ په منځ کې بلتون راولي چې کله ډیوه مخامخ کې نو پته بولګي دا مار دی کړه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولي دنیا د پاره الله جل شانو آخري پیغمبر را واستون دا غي مشاغل دا غي مصروفیات په عبادتو کې د نور په نږدې باندې ډیر زیات شو زما عزتمندو د رمضان روزه د فرض دي او تراوی د رمضان مبارک په میاش کې 6 رکعاته د سلور امامانو په نږدې او ټول اهل سنت والجماعت د مخ کې نه روان دي 6 رکعاته تراوی د سنت موکد دي سنت موکد دي کوم یو د محلي په جماعت کې چې تراوی نه کیږي د دې ټول محلي خلک چې په دې جماعت څومره پراته دي د ټول نیولې غاړي په دې باندې د حضرات خلفای راشدینو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې بزان ځان ته تراوی کول ټول به کول ځان ځان ته وی کول د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانہ کې یو امام پس ټول تراوی شروع 6 رکعات او بیا د حضرت عثمان ذوالنورین په زمانہ کې مداسه او د الله رسول فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما لار او سنت کلکونی سی او زما د خلفاء او سنت کلکونی سی د خلفاء او تذکرہ د الله رسول بیل کړي دا کدی نه مراد صرف او صرف اوماغه سنت په کوم د الله رسول کړي دي او هغه سنت نه وي چې کوم د غي په زمانہ کې د غي د مسائل د وجنه ظهور نو شوه نه بیا د خلفاء او د جدا سنت او ذکر کولو څه ضرورت بعضی خبرې دا سړي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تراویح او ځان ځان ته خلکو کولې د صدیق اکبر په زمانه کې او بیا دغه خلفاو په زمانه کې په 6 رکعاتو باندې په یو امام پسې اتفاق شو
بیا د هغې نه پس ټول امت هم دغه ترتیب سره کړي. نو دا تراویح دا سنت دی او دا د الله د قرب ذرایع دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې سجده کې پروزا او زما قرب حاصل کړه. وقترب سجدے میں گر پڑو اور میرا قرب حاصل کرو. چې کله سړی په سجده کې پروت نو الله ته ډیر نږدې. که سړی سوچ وکړي نو چې ولاړی نو دی ولاړ دی. دغه وخت کې په سړی کې تکبر ډیر راځي، مختلفو سجدونو ته نږدې دی. او چې کله دی په سجده پروت نو د هر څه نه لرې شي، خاورو ته نږدې شي. او الله جل شانه د بنده په دې حالت باندې ډیر خوشحالي چې کله په سجده باندې بنده پروتي او دی وی چې سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى، پاک دے زما پروردگار د هر عیب او نقص نه پاک تے، الاعلى شغړی روچت تے. داغه په خدای کې داغه په ذات کې څوک کمې نشي راوسته، هغه ته څوک رسیږي نه په جاز کې رسی، نه په راکټ کې رسی، نه په بل څه کې رسی. ځکه چې دا ځمکه ده، د ځمکې د پاسه د دنیا اسمان دی، په هغې د پاسه بیا بل اسمان دی. حدیث مبارک کې راځي والله عالم چې د دې فاصلې او د دې کلونو نه څه مراد دی، چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا مسافت چې دی 1500 کاله لار ده. د دې نه کوم کال مراد دی، څنګه لار مراد دی، الله ښه پوهېږي. بیا د اسمان دنیا او د اسمان ثانی ترمنځ 500 کاله لار ده. بیا د دویم اسمان او د دریم اسمان ترمنځ 500 کاله لار ده. بیا د دریم او د څلورم اسمان ترمنځ دغه. بیا د اسمانونو د پاسه کرسی د الله جل شانه عرش دی، او بیا په هغې د پاسه الله جل شانه په هر ځای کې موجود دی. د عقیده د زمونږ هر ځای کې دی. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای ذکر کړ. او بیا انسان تم دومره نږدې دی سره د دې چې هغه هر څه د پاسه دی، چې سورې واقع کې فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دې انسان ته مونږه د شارک نم زیات نږدې. او سورې واقع کې الله پاک فرمایي چې تاسو وایئ چې آخرت نشته دی، نو اوس دا مړی چې ستاسو مړي دی واپس کوي که نه، زه درته نږدې یم، تاسو نشئ بچ کولی دی. نو الله جل جلاله په دې سجده کې چې کله سړی پروزي بیا وایي سبحان ربی الاعلی، نو الله پاک فرمایي انت الاعلی، ته اعلی. د بنده علو جدا ده او د الله جل شانه علو جدا ده. د الله جل شانه علو کبریایی ده، عظمت ته لوی ده، هغه د هر نقص نه پاک ډېر اوچت ته. او د بنده علو او اوچتوالی دا دی چې دی په بندګۍ کې اوچت شي. څومره چې کوم یو بنده الله جل شانه ته عباداتو کې د نورو په مقابله کې ډېر مخکې کې دی، دغه بنده اعلی دی، بندګۍ کې اعلی دی. د بنده د شان سره بندګي ښایېږي، عاجزي ښایېږي. او دا عاجزی د الله د پاره، د مخلوق د پاره نه. د مخلوق د پاره خو عاجزی تملق ته، چاپلوسی ده. دا خلق چې وته چمچګيري وي. د مخلوق د پاره تواضع عاجزی نه. من تواضع لله رفعه الله، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اس کو اللہ اٹھاتا ہے. هغه الله جل شانه اوچتوي. دا د بنده علو ده، دې سره مقامات طے کیږي. نو په تراو کې 20 رکعات تراویح دي، په هر رکعت کې 2 سجدي دي. دا 2 سجدي چې سړی کوي نو 40 سجدي شي. بعضې بدقسمته تراویحونه کوي په رمضان کې، نو دا د قرب د بوړۍ د هغه نه پاتې شو، دی لاندې په تاترین کې پروت. خلک لاړو مخکې شو. الله جل شانه دې زموږ عبادات قبول کړي. بعضې نیمې وکړي نیمې ونه کړي. دی وایي چې زه نه کوم، د قرب په هغه درجو زه نه ښیږم. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې فرض روزه بیله ده، تراویح بیل لی. د دې نه علاوه د قرآن کریم تلاوت په کثرت سره کول. تاسو چې دا غټ غټ ائمه نومونه اورئ، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، فلان کې ډنګړې، د دې د دومره مصروفیاتو نه باوجود حالت داو چې په رمضان کې به امام ابو حنیفه رحمه الله 1 شپېته ختمونه کول. مناقب د ابو حنیفه کې لیکلي دي، او دا امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب صرف احناف نه دي لیکلي، بلکې شوافی لیکلي، حنابلو لیکلي دي، مالکیو لیکلي دي، ټول ځکه چې امام صاحب د ټول نمخ کې تیر شي. او باغې مناقب کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله غونې امام مجتهد مصروف شخصیت به یو ختم د ورځې کولو، یو به د شپې کولو، یو به تراویح کې کولو. نو چې 10 ورځې به د رمضان، نو 1 شپېته ختمونه شو.
اوس ته څومره ختمونه کې او مونږ چې ختم کوو نو بعضې خلک هسې ګوته ګرځوي نو هسې ګوته ګرځولو سره تلاوت نه کېږي تلاوت به په ژبه کې په شونډو په غاښونو سره په ژبې سره په خولې سره تلاوت کېږي او د دې کم از کم مقدار دا دی چې ستا په دې خوله کې ستا ژبه حرکت کوي چې حرکت کوي شونډې دې حرکت کوي دا تلاوت ادنا مقدار او چې شونډې او ژبه دې حرکت نه کوي دا تلاوت نه دی ټیک ده قرآن کریم کې غور او فکر کې کوي د غور او فکر به تا ته خدای اجر دري خو تلاوت اجر په قرات سره ملاویږي قرات د ژبې او د شونډو حرکت سره کېږي بغیر د هغې نه اوس تا خوښه ده که اواز سره یې کوي که بغیر اواز یې کوي پټ تلاوت هم ثواب دی په جهر صحیح تلفظ سره د قرآن تلاوت کو که تاسو وایئ چې دا یو شپې ته خو دا څنګه کول مونږ خو درې ختمونه نشو کولی نو د هر چا خپل سرعت رفتار دی دغسې د تلاوت هم دی سرعت رفتار خو د پخوا نه دی نن سبا خو جهاز راووتو چې په 2 غنټو کې 2 نیمو غنټو کې کوم ځای ته ورسېږي پخوا خو جهاز نو لیکن الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی تخت سلیمان باندې به سلیمان علیه السلام کېناست سهار او غرمه به چې کوم دی نو یمن کې شام نه به راول ودو تخت هغه وخت خو جهاز نو داسې هم شوي دي چې بعضې حضرات الله جل شانه په لږ وخت کې رسول شاه اسماعیل شهید رحم الله زمون په اکابرینو کې د مختلف تصنیفات دي او په جهاد کې د دشمن سره جنگېدلی و د انګریزانو سره او دی او د شیخ او پیر سید احمد شهید بریلوي رحم الله دواړه په بالاکوټ کې قبرونه دي ما لیدلي دا د ده په باره کې راځي چې د سرعت تلاوت او قرات دومره تیز رفتارو دومره ضرب قرآن ختمولو چې یو ځل ورته خپلو مجاهدینو شاګردانو ووایي جنگ ته ټریننګ ورکولو د سیند په غاړه ټریننګ به یې داسې ورکولو چې سیند کې لامبو هم زده کوي ځکه چې په جهاد کې دام پکاري نو چې کوم یو کس به د سیند نه بوګنېدو تاری او لامبو به نه ورتله نو 2 کسانو ته به یې ووایي چې دی وغورځوئ سیند ته به یې وغورځولو خو هلته به مضبوط کس یو یا 2 ودرولي چې څه وخت یې ډوبېږي نو ویې راوچتو خپله به تاری زده کړي نو چې یو به یې غورځولو بیا به هغه زړور شو بیا به یې تاری زده کړه نو یو ځل ورته ټول راغونډ شول ورته وایي صاحب موږ اورېدلي چې ته قرآن پاک ډېر لږ وخت کې ختمې موږ ته تلاوت وکړه چې موږ واورو قرآن راته ووایه نو د مازدیګر مونځ وشو د هغې نه پسې قرآن پاک شروع کړو الحمدلله رب العالمین او ماښام مونځه پورې به والناس درو مازدیګر او د ماښام په منځ کې ټول قرآن ختم او وی صفا اورېدی شو ټول چې څومره کسان ولاړو هغوی صفا پوهېدل دا خو الله جل شانه د چا د یو نیک بنده په وخت کې الله جل شانه داسې برکت واچوي لکه څنګه ستا په لاس کې د دې ماشومانو د غلیل ربړ وي هغه ته اوږد کې داسې هغه سې لیش وي چې تی راکاږې نو 3 لشته دې جوړ شي زمونږ مولانا عبدالحی لکنوي رحم الله هغه 14 کاله عمر بعضې وایي 15 کاله او چې کوم یو موضوع باندې کوم کتاب لیکلی دی نو هغه کتاب آخر دی بس او خلک هغې طرف ته رجوع کوي دومره عمر کې خو مونږ چې کوم دی نو زمونږ د خلک دا خو دا خو زما د لوبو وخت دی رستو بیا ګورو بهرحال عرض مې دا کول د قرآن کریم تلاوت په دې میاشت کې ډېر کول پکار دي ډېر زمونږ د اکابرو دغه ترتیبو تلاوت به ډېر زیات کول ټول مصروفیات به اخوا دیخوا نور بلا واسطه عبادت دی دا بل واسطه عبادات په دې کې کم کا صرف د خپل رب سره تعلق مضبوط کا بیا نوافل ډېر کو د شپې تهجد پېشمني ته خاصم سړی پاسي وختي پاسا او اوس خو شپې ورو الحمدلله وګديږي روزي جمی ترانه نه وته نو وختي پاسا بیا چې زنانه پېشمنه تیاری بعضې زنانه په بعضې کورونو کې پېشمنه تیاری روزمات تیاری روزم نسی او د ورځې 15 سپارې تلاوت د قرآن پاک لوښي مینځي جاروم وایي 15 سپارې 10 سپارې 15 سپارې 20 سپارې داسې زنانه شته زیاته خولی شي دا چې کله زنانه داسې کوي نو ته نشي کولی د تلاوت د قرآن پاک ډېر بیا نوافل ډېر زیات د شپې تهجد اشراق چاشت اوابین
تحیت الوضو، تحیت المسجد، د دې ټولو دا چې نامونه واخیستل په احادیثو کې د دې ذکر راځي. نن سبا خلک دې ته ګوري چې فرض راته وښیه، فرض کوم دي، دا نور خو سړی سنت دي، سنت پرېږده، الیاذ بالله. کله چې سړی په سپک انداز باندې سنت او مستحب ته وګورم د اسلام نه وځي. علماء لیکلي دي اگر کسی نے مسواک کی ہتک کی، مسواک کے اوپر ہنسا، اس کے ساتھ استہزاء کی، تو یہ دین سے نکل جاتا ہے. ځکه چې د مسواک کول د ټولو په نږدې مسلم دي، ثابت دي. البته دی سنت فرض او واجب نه دي. یو سړی نه کوي نو ګناهګار نه دی، لیکن په مسواک پورې دی وخندل نو د دین نه وځي. استهزاء او تمسخر دی د دین سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې کړی دی، وایي زمړه دا خو سنت دي، او په داسې انداز وایي چې خلم وسره کږه کی تمسخر او استهزاء. که دی چاته څه خیم د خپل د دین سره تعلق نشته، دنه به ته څه هدایت واخ. د دین د هر یو عمل د هغې قدردانی کول پکار دي، د هغې شکر دا دی چې هغه ته کې د هغې قدردانی کې. الحمدلله چې الله جل شانه موږ ته دا اعمال نصیب کړي. دا یاد ساتئ، په پیسه کې ته د یهودي او پیرنګي او کافر او دهریه سره مقابله نشي کولی. نن سبا تا نه مخکې دی، مصنوعاتو کې تا نه مخکې دی، ته د هغې مصنوعات تا سره په یو څیز کې هغه مقابله نشي کولی. ته ته مخکې هغه څه دی؟ ایمان، هغه موز، هغه روژه، هغه قرآن کریم، د قرآن کریم تلاوت، قرآن کریم په معنا باندې ځان په یول، په قرآن کریم په تدبر سره ویل، دا د کافر نه نصیب کیږي. دین اسلام د الله ذکر او نوم غشتل، ځکه چې هغه خدای مني نه، هغه په نورو څیزونو کې صرف او صرف په دې کې ته مخکې کېدی شي. او دا لوی نعمت دی د الله جل شانه چې تا ته هغه نشي را رسېدی. ښه خبره ده چې یو کافر مسلمان شي، لیکن که چارے هغه د اسلام سره نفرت ته، تو په نورو کیسو کې جوړه جامه کې داغه پشان کېږي. لوگ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں پیچھے رہ گئے. دا د خو خلکو خبرې نه دي. مسلمان په خپل اسلام سره چې کوم ځای ته رسیږي، دلته کې د کافر پلار او نیکم نشي رسېدی. د ایمان په وجه، د اسلام په وجه، د الله سره د تعلق په وجه، د ذکر الله په وجه، د قرآن کریم د تلاوت په وجه. نو د قرآن پاک تلاوت، نوافل، تسبیحات، ذکر په دې میاشت کې ډېر کوي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ډېر ډېر وایي. په لاره باندې، په یو ځای کې، په بل ځای کې. بعضې خلک د اهمو څیزونو تپوس نه کوي، موږ به نه کوي، دی به وایي چې په لاره باندې زه ذکر کولی شم که نه، چې ورته وایي او نو بیا د سره نه مني، وایي چې هلته خو ډېرانونه پراتی دی. نو ډېرانونه پراتی، نو ذکر خو ته په دې خوله کې، ستا خوله خو پاکه ده، په دې خو د الله نوم اخیستی شي. او تا ته چا ویلي چې ته په ډیران د پاسه کېنه؟ ته په لار باندې دی، لاره وې ځه، درود شریف وایه، ذکر کو، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه. په پروت یم ذکر کولی شي، په ناست یم کولی شي، په ولاړ یم کولی شي، په تلو کې یم کولی شي، په دکاندارۍ کې یم کولی شي، چې کله دې په کار کې خلل نه راځي په هغې سره. چا سره خبره کوي، هغه ځای کې ودرو، دکان کې ناست دی ټوله ورځ، ګاهک د راتلو ګاهک نشته دی، قرآن پاک تلاوت وکړو، ځان سره جانماز کې نفل کو په دکان کې، او ذکر کو، تسبیحات وایا. دې سره سره صدقه ډېره کول پکار دي. الله جل شانه په ډېر څه باندې قبلوي. دا غیرت دی، دا ایمان دی، دا اسلام دی چې ستا غریب مسلمان رور هغه کر د خوراک سکاک څه نشته، تا ته الله جل شانه وس او طاقت درکړی دی، هغه ته یې ورکړي. کله کله انسان د بل مسلمان سره په تعاون کولو باندې خدای پاک داسې درجو ته ورسوي چې هغه داسې نشي رسوي. الصدقه ترد البلاء، صدقې سره بلاګانې او مصائب دا لرې کېږي. نن سبا د صدقې رواج هم ختم شو. پخوا به خلک چې درز به وخوړو یا به پاډو کو سچلو شنو ساروی به حلال کو، نو غوښه به خیرات کا، او د سرمنې په ګوډي کې به د مریض نه ایستو، نه دی وښه شو. بیا یو زمانه کې خلکو دا چل شروع کو چې سرمنه به د قصاب نه واغشته، سرمنه ګوډه قصاب ته به چې ګرم ګرم وباسه، مریض ته واچو، نو بیا به یا ښه کېدل یا نه کم شو. د هغې نه پس بیا پرېښول، ځکه چې اصل په هغې کې صدقه وه. صدقې سره مصیبت او بلاګانې لرې کېږي. او کېدی شي چې د چا یو مسلمان فقیر، مسکین، غریب، کونډه او یتیم، د هغه سره مدد کولو سره الله جل شانه ته وبخي.
ډیرو خلکو ته د داسې خلکو سره د تعاون په ذریعه الله جل شانه د ایمان راوړو توفیق ورکړی دی. کافرو، مجوسیو، یهودیو خدای پاک د ایمان توفیق ورکړی دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې ذکر او اذکار دې سره سره ګناه دا بالکل ختمول پکار دي. د نظر سم استعمال، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما بیگا مرګرو ته وی دعا به غوسته، اللهم اجعل فی قلبی نورا وفي بصری نورا وفي سمعی نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم آتني نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وعازم لي نورا واجعلني نورا. یا الله زما په دې زړه کې نور واچې، په سترګو کې مې برېښنا او نور راولې، په غوږونو کې مې نور راولې، په سرمن کې مې نور راولې، په غوښه کې مې نور راولې، وړاندې مې نور وګرځې، شاته مې نور وګرځې، ښي طرف ته، ګس طرف ته، پورته، لاندې، په پلو کې، په رګونو کې، په پټو کې، په غوښه کې، او زما دپاره دا نور لوی کې او ما ټول سر نخکو پورې نور او نور کې. دا د الله رسول دعاګانې غوښتې. دې څه مطلب دی؟ زما سترګو کې نور راشي چې نیک ځای ته ګوري او غلط ځای ته نه ګوري، په غوږونو کې مې نور راشي چې ښې خبرې اورم غلط خبره پې نه اورم، په زړه کې مې نور راشي زما جذبات، زما ارادې، زما احساسات هغه ښه شي، په لاس کې مې نور راشي، دا لاس مې هغه ځای ته ځي چې ته پې راضي کېږې. یا الله نور دی پکې، ځکه رڼا ده او نور سره خو سړی مار ته او زهریله سیز ته لړم ته لاس نه اچوي، هغه لاس راښکلی ساتي او خصیص ته لاس اچوي. نور مطلب دا دی په سرمن کې نور، په هر یو سیز کې نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې. نو زما عزتمندو د معصیت نه ځان ساتل پکار دي، د غیبت نه ځان ساتل پکار دي، د حرامو نه ځان ساتل پکار دي، په کاروبار کې د غش ملاوټ نه او د روغ نه ځان ساتل پکار دي. بل مسلمان د نقصان رسول نه په معاملاتو کې ځان ساتل پکار دي. څوک تنګول نه دي پکار، وی د ازار چا بازار مندل نه دی. یاد ساتئ یو مسلمان د نه آزار نشي. نور خبرې خو لا نورې دي. په دې علاقه کې دا مرض دی چې عموما جګړې په رمضان کې پیښي جګړې ډېرې زیاتې کېږي. کله کله د یو انسان ته د اذیت رسولو په وجه باندې د هر څه سلب شي، ضایع لاړ شي. الله جل شانه دې موږ ته په دې رمضان میاشت کې د نیکیو پوره توفیق راکړي او د مقبول عبادات او اذکار او تلاوت توفیق دې راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.